ډیرو محترم مسلمانانو، نن یوې عظیم الشان او طاقتورې وظیفې ذکر کوم تاسو ته، او دا وظیفه له در کومه انشاءالله په ذمېوارۍ سره به د الله جل شانه په حکم او ارادې سره ستاسو هر رنګه حاجت الله جل شانه دې وظیفې سره پوره کوي، او ستاسو مرادونه به الله جل شانه دې وظیفې سره تاسو ته حاصلوي. وظیفه دا ډیره اسانه ده. د سورة یاسین آیات مبارکه دی، سلام قولا من رب الرحیم. سورة یاسین هم د الله جل شانه د زړه کلام دی، او هر کله چې د زړه خبره په وجود باندې راشي نو د زړه خبره یعنی بادشاه خبره منلی کیږي. یو الله جل شانه په خپله یو بادشاه ذات دی، یو طاقتور ذات دی، بل چې کم کلام الله جل شانه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی نو هغه هم یو طاقتور کتاب دی، او دې طاقتور کتاب زړه چې کم دی هغه سورة یاسین دی مسلمانانو. او په سورة یاسین کې چې کم بهترین آیات دی او د جنتیانو د فاره دی او د انسانانو د حاجتونو د پوره کولو د فاره دی، هغه د سلام قولا من رب الرحیم مختصر شان آیات دی. د دې وظیفه انشاءالله تاسو شروع کئ. د دې وظیفه صرف او صرف 3 ورځې ده. انشاءالله چې تاسو په دې طریقې سره دا وظیفه وکړله، الله جل شانه ورسره ستاسو هر رنګه مسله، هر رنګه حاجت، هر رنګه پریشانی رب العالمین انشاءالله پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر زیات رحیم او کریم ذات دی په خپلو بندګانو باندې، او هغه پیغمبر علیه السلام احمد مجتبی محمد مصطفی عربي صلی الله علیه وسلم چې ډېر شفیق پیغمبر الله جل شانه را کړی دی. محترم تاسو به روغ جوړې په صحت کې به الله جل شانه مو د ټولو مسافرو ټولو رونو خویاندو الله تعالی ډېر عزتونه وکړه. الله تعالی د ستاسو تمام حاجتونه او ضرورت مقاصد د خپل هغه در نه پوره کړي کم در کې چې کمی نشته، او دې وظیفې سره د الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي. محترمو، نن وظیفه چې کومه ده انتهایی بهترین او عظیم الشان وظیفه ده. تاسو به انشاءالله ډېر وظایف کړي وي، لیکن دې وظیفه کې سلامتیا ده، دې وظیفه کې ستاسو فایده ده، دې وظیفه کې ستاسو د حاجتونو پوره کولو دپاره راز دی. انشاءالله چې الله جل شانه به ورسره پوره کوي، لیکن که په دې تاسو په دې طریقه باندې وکړو. محترم، وظیفه صرف 3 ورځې ده. انشاءالله چې 3 ورځو کې به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کوي. خو دې 3 ورځو کې به تاسو مسلسل 3 ورځې د خپل وس مطابق صدقه ورکوئ. کو دا صدقه د روټۍ وي، کو د چیو وي، کو دا صدقه د 10 روپو ولې نه وي، لیکن په اخلاص سره وي او د الله جل شانه د رضا دپاره یو غریب ته ورکړی شي، او په دې نیت ورکړی شي چې الله دا 10 روپۍ 20 روپۍ یا دا ترکاري یا دا روټۍ زه ورکوم ستا په نوم باندې خاص د خپل حاجت پوره کېدو دپاره، ځکه صدقې سره الله تعالی حاجتونه پوره کوي، الله تعالی ورسره آفتونه او بلاګانې ختموي. نو 3 ورځې به ورسره چې ستاسو څه وس کېږي صدقه به ورسره اول وکئ. بیا چې هر کله دا وظیفه شروع کوئ، دا به د ماسخوتن د مانځه نه پس شروع کوئ. په لومړۍ ورځ به هم د ماسخوتن مونځ نه پس کوئ، په 2مه ورځ به هم کوئ، په 3مه ورځ به هم د ماسخوتن مونځ نه پس کوئ. هر کله چې تاسو وظیفه شروع کوئ محترم مسلمانانو، نو لومبی چې دی 2 رکعته صلات حاجت مونځ به وکئ، ځکه مونځ د الله جل شانه نه براه راست د غوښتلو ذریعه ده. خو ما تاسو نه پوهیږو، موږ وایو چې زمونږ حاجتونه ولې نه پوره کیږي. صحابه کرام به 2 رکعته نفل وکړه، الله تعالی ته به الله دا کار په کار دی، الله جل شانه به فورا وکړه. په صحابه کرامو کې 2 خوبۍ وي مسلمانانو. یوه دا چې هر هغه ګناه او هر هغه فعل پرېښودی و په کم باندې چې د الله جل شانه ذات خفه کېدلو، په کوم باندې چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو خلاف و، دا کار په هغوی کې مسلمانانو هر رنګه ګناه نه به ځان بچ کولو. بله دا چې د هغوی 24 غنټې د الله تعالی عبادت کولو، د هغوی خوراک هم عبادت و، د هغوی سکاک هم عبادت و، د هغوی او دسمات هم عبادت و.
هغه څنګه مسلمانانو حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړو چې تاسو څومره عبادت کوئ؟ هغوی ورته وفرمایل رضی الله تعالی عنه چې موږ 24 ګنټې عبادت کوو. هغه ورته وویل که چې څنګه 24 ګنټې کوئ، تاسو دې کې سکاک نه کوئ، تاسو دې کې اودس ماتې وغیره نه کوئ. هغه ورته وفرمایل چې موږ هر یو څیز کوو لیکن د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې سره کوو، نو دغه هم زموږ دپاره عبادت شي. محترمو دا دوه کارونه تاسو انشاءالله شروع کوئ. اوس وظیفه به 3 ورځې کوئ د ماسخوتن د لمانځه نه پس، او هره ورځ به ورسره صدقه ورکوئ، او هر ماسخوتن چې نفل کوئ 2 رکعاته صلات حاجت مونځ به مخکې تاسو کوئ. 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کې بس عام طریقې چې څنګه نیت تړئ، کوم صورتونه پکې وایي دی کې څه ممانعت نشته مسلمانانو. بیا چې هر کله تاسو دغه وکړه نفل وکړه، نو بیا به په خپل ځای باندې په دقې مصلی باندې کښېنئ، 21 کرته 21 مرتبه درود ابراهیمي ووایئ، کوم چې موږ په مانځه کې وایو. محترمو دغه درود شریف په تاسو 21 شپېرې ووایئ. 21 شپېرې چې موږ د هغې نه پس په خپل ځای باندې ناستې خبرې اترې به چا سره قطعا نه کوئ، هېڅ د ضرورت خبره به نه کوئ، ټول ضرورتونه به مخکې ختم کړئ. د هغې نه پس به تاسو 314 شپېرې سلام قولا من رب الرحیم د نیت د ارادې سره چې الله ته په ما سلامتیا وکړي، ته په ما باندې رحم وکړي، ته په ما باندې کرم وکړي، ته رحیم کریم ذات الله چې زما د حاجت پوره شي. دغه وخت کې به د حاجت په ذهن او سوچ او دماغو کې فروت او په زړه کې دا به دغه طریقې سره ښکلي انداز سره سلام قولا من رب الرحیم دې طریقې سره به وکړي. په لومړۍ ورځ به هم دغه رنګې وکړي، وروسته به ترې بیا 21 کرته درود ابراهیمي ووایئ. بیا چې کله دعا غواړئ، دعا دپاره بل چې دی 11 شپېرې درود، او بیا دعا نه پس بیا 11 شپېرې درود شریف چې دا دعا راګیره شي په درود شریف کې چې د برکت او د سعادت والا شي او د الله تعالی په دربار کې قبول شي. په 2 ورځ بیا مسلمانانو دغه رنګې صدقه وکئ، بیا به 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ، بیا به 21 کرته درود ابراهیمي ووایئ، بیا په خپل ځای باندې ناستې مصلی باندې او 314 کرته سلام قولا من رب الرحیم دا وظیفه به وکئ. بیا به 21 کرته درود شریف وروسته ترې ووایئ. بیا چې دا وظیفه ختمه شي دعا دپاره بیا 11 شپېرې درود شریف، بیا منځ کې دعا نه پس بیا 11 شپېرې درود شریف. په 3 ماسخوتن بیا دغه رنګې صدقه، بیا 2 رکعاته صلات حاجت مونځ، بیا 21 کرته درود ابراهیمي، بیا چې دی 314 شپېرې سلام قولا من رب الرحیم، د هغې نه پس 21 کرته درود شریف، بیا دعا دپاره 11 شپېرې درود شریف، بیا دعا نه پس بیا 11 شپېرې درود شریف. او انشاءالله چې د 3 ورځو کې به الله جل شانه نه چې تاسو کم حاجت طلب کوئ په یقین دهان سوچ سمج سره الله تعالی به پوره کوي. دا 314 دې دپاره مسلمانانو چې دا خبره ستاسو په ذهن کې وي، دا یو بهترین او یو برکتي تعداد دی. ورځ په جنگ بدر کې صحابه کرام 314 وو، د هغې مخالف چې کوم هغه 0 یا 0 نه ډېرو. د جالوت مقابله کې طالوت علیه السلام قوم چې کوم هغه 314 مسلمانانو، او دا ډېر بهترین او د کوم چې رسولان الله تعالی رالیږلي دي هغه هم 314 دي. دا بهترین تعداد دی، برکت والا. په دې تعداد باندې الله تعالی هم خوشحالیږي انشاءالله، چې امید د رب نه دی چې دې وظیفې سره الله جل شانه ستاسو هغه مسلې ختمې کړي. کومې مسلې چې ستاسو د ډېرو وظایفو سره او د ډېرو صدقو سره او د ډېرو دغه سره نه دي پوره کړي، الله تعالی به پوره کړي انشاءالله. الله جل شانه هم خوشحاله لره، آباد لره، الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخره.